أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين. بس دا وړو بس من بشر وسلو بك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص مکی سورت دے دا اسمان نا په نزول کی 49 نمبر دے پس دو سورة النمل نا څنګه چې په قرآن کریم کی پس دو سورة النمل نا دے دغه رنګي آسمان نه په نزول کې هم پس د سورۃ النمل نه دی. مخکې سورۃ فرقان نه الله تعالی مسأله د برکت ذکر کوله. په سورۃ النمل کې الله تعالی د هغې په باره کې دا وفرمایل چې دا مسأله د برکت کې زما سره حصه دار څوک نشته دی، ځکه چې زه په غیب باندې پوهیږم، څوک په غیب نه پوهیږي. زه سلامتیا او نجات ورکوونکی ما، په دې کې زما سره څوک شریک نشته دی. نو دلته په سورۃ قصص کې الله تعالی واقعه د موسی علیه السلام په دې باندې چې دینو ذکر کړی ده چې نه هغه عالم الغیب او نه په مشکلاتو باندې هغه قادرو، بلکې الله تعالی ته پکې محتاج و. مخکې صورت په آخره کې الله تعالی فرمایل چې زه به تاسو ته خپلې نښې در وښیم. نو په دې صورت کې الله تعالی واقعه د موسی علیه السلام تفصیلی ذکر کوي، او دا یو عجیبه نښه ده چې کم فرعون د کم موسی علیه السلام نه یریدو، هغه موسی علیه السلام داغه په کور کې لویږي. دا عجیبه خبره هغه لګی دی د د وجې نه ماشومان لالی، او دغه موسی د په کور کې چې دی نو غټیږي، دای تربیت کوي، او الټه د هغه مور له چې کوم دی نو تنخوا ورکوي. الله تعالی فرمایي دا زما د قدرت نښې دي. په دې صورت کې الله تعالی اهم خبره تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته. او دا واقعه د موسی علیه السلام به ذکر کی، چونکه صورت د مکه مکرمه ده. نو څنګه چې حضرت موسی علیه السلام په مصر کې کمزور او بیا د هغې کمزورۍ نه وروستو الله تعالی په هغو باندې احسان وکړو او هغو له مشري ورکړه، دشمن یې وله تباه کړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی ورکوي که نن ته په مکه مکرمه کې کمزوری، خو ډېر لږ وخت پس به چې دی نو الله تعالی مشري درکوي او ستا دشمن به چې دی نو تباه کوي. او صورت کې دوه حصې دي، اوله حصه به انشاءالله آیت نمبر 43 پوری، او دویمه حصه به د آخره پوری. اوله حصه کې به د حضرت موسی علیه السلام واقعات تفصیلی بیان کې د پاره د تسلی او د موسی علیه السلام باندې تیر شوي چې څومره امتحانات و هغه به ذکر کی. او دویمه حصه کې به بیا د قرآن کریم چې کم بنیادی 8 مقصدونه دي، په هغې کې 4 مقصد ذکر کی چې د الله یووالی دی، د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري ده، د قرآن کریم حقانیت دی، او د آخرت ثابتول دي چې آخرت او قیامت چې دی نو دا حق ورځ ده. د دې نه علاوه نورې خبرې به هم پکې، لکه الله تعالی به خپل قدرتونه ذکر کی، او چې څوک د آخرت نه منکر و د هغه مثال به ذکر کی، لکه څنګه چې د قارون مثال ذکر کړو.
طاسیم میم. الله تعالی پویږي په معنا د دې حروفو. دې کې الله تعالی داسې قسم الفاظ چې ذکر کوي نو خلکو له زوره نه خبرداری چې ګوره خبردار تاسو د دې قرآن کریم مقابله نشئ کولی، ځکه دا قرآن کریم چې د کومو الفاظو نه جوړ دی نو او هغه الفاظ تاسو د الف نه والا یا پورې په خپلو خبرو کې تاسو استعمالوئ نو دا طا سین میم دا هم د هغې نه جوړ دی. زی تاسو نران شئ د دې په مطلب باندې تاسو ځان پوه نه پې پوهېږي، عرب هم ترې عاجز. تلک آیات الکتاب المبین، دغه آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضحه کوونکی دی خپلو حکمونو لره. قرآن کریم په صورتونو اول سر کې الله تعالی اکثر د قرآن کریم مرتبه ذکر کوي چې ګوره دا د ډېر لوی کتاب آیاتونه دي او بیا ځینو صورتونو اول سر کې مبین ټکی راځي او ځینو صورتونو اول سر کې حکیم ټکی راځي. مبین مطلب په دې کوم صورت په اول سر کې دا لفظ راشي نو مطلب دا چې دې صورت کې به الله تعالی څه واقعات د پیغمبرانو ذکر کوي، او حکیم لفظ چې راشي نو مطلب دا الله تعالی به پکې خپل قدرتونه واقعات نه د هغې نه علاوه چې کوم عقلي قدرتونه د الله دي چې د انسان عقل مني او په هغې باندې مجبوره کېږي منلو باندې هغه ذکر کوي. نتلو علیکا لولو منګه تا ته پیغمبره من نبی موسی د خبر د موسی علیه السلام نه د واقعې د موسی علیه السلام نه و فرعون او د واقعې د فرعون بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې هغې ایمان راوړونکي دي. ان فرعون علا فی الارض د فرعون شپږ جرمونه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي. ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض سرکشي کړې وه په ځمکه کې. دا د فرعون اولنی جرم و چې هغه به تکبر کو او د دې تکبر مطلب دا نه دی چې یو سړی ښه کپړې اغوندي یا ښه لباس چې دی نو اغوندي نو دا تکبر شو نه. تکبر چې دی نو هو غمط الناس و بطر الحق، خلق چې دی نو سپک ګڼل او د حق نه انکار کول او ځان چې دی نو هغه په زړه کې چې دی نو ځان ته ښه ویل دا تکبر دی. او اکثر چې دی نو تکبر شروع کېږي د داسې ځای نه چې انسان باندې نعمتونه مسلسل شي او دا چې دی نو ځان ته غره شي په څه کې بل چاته محتاج نه وي هغه ځای کې بیا چې دی نو تکبر دا خارق په انسان باندې لګي. دغه وجه د کله کله په مسلمان باندې ذهني ټینشن وغیره راځي نو د دې د وجې نه دته چې دی نو الله تعالی ور یادېږي د کې هغه سرکشي او غرور چې دی نو ختمیږي. د دې فرعون په باره کې راځي چې به د باندې چرته د سر درد هم نو راغلی او د دې وجې نه چې کوم دی نو د کې هغه سرکشي راله دومره حد ته ورسېدو چې د الوهیت او د خدایتوب دعوې وکړه. دا اولنی جرم. دویم وجعل اهلها او ګرځولي اوسېدونکي د دې اهل د دغې ځمکې شیعان ډلې ډلې. څه مطلب ډلې ډلې ته جوړې کړې وي. دلته دوه قوم اوسېدل، یو قوم چې دی نو د دې مصر خپل اوسېدونکي او یو قوم چې دی نو هغه د بني اسرائیلو. لږ تاسو چې دی نو د دې مصر په علاقې کې لږ معمولی تاسو شاته لاړ شئ. د یعقوب علیه السلام نوم د اسرائیل او دغه یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف پلار دی او حضرت یوسف چې دی نو دا د حضرت موسی په پلرونو کې راځي. حضرت یوسف چې دی نو هغه ورک شو حتی دا چې مصر ته رالی او هلته چې دی نو هغه الله تعالی حکومت ورکو او بیا چې دی نو د الله تعالی حکمتو حضرت یعقوب سره د زامنو مصر ته رالی. اول وخت کې د دیو قدر ډیر زیاتو، بیا حضرت یوسف وفات شو
د یعقوب علیه السلام نوسی کړوسی د هغو چې کوم خاندانو په هغو کې تبدیلي راله، حتی دا چې چونکې دی د دغې ځمکې نه و، نو د دغې مصر چې کوم خپل خلکو هغه په دی باندې ظلمونه شروع کړل او دی نه چې دی نو غلامان جوړ کړل، په دیو خدمتونه کول. نو بیا به د خدمتونو د پاره چې کوم دی نو مختلف د دیو چې کوم دی نو ډلې وي، په چا به یو کار کو، په چا به اوبه راوړلې، په چا به چې دی نو د زمینداري کارونه کول، په چا به د کور خدمت کو، چې دی نو په حکومت کې وو. نو مختلفې ډلې چې دی نو ته جوړې کړې وي. دا د فرعون په زمانه کې چې کله موسی علیه السلام هغه پیدا شو، یا د هغې نه لږ مخکې یو مقصد دا شو. دویم مقصد دا علماو ذکر کړی دی، وجعل اهلها شیعا، چې د دې مصر چې کوم بني اسرائیلو د دې نه مختلفې ډلې جوړې کړې وي. هغه مختلفې ډلې د دې دپاره چې د دیو په خپلو کې اختلافات او دی چې دی نو موږ ته راپانسي او زمونږ د حکومت دپاره خطره جوړه نشي. دغه وجه ده د یهودو چې کم د مسلمانانو په خلاف باندې خفیه کارونه دي، په هغې کې یو کار د هغو دا دی چې مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. دی په خپله کې چې کم دی نو وجنګو. دا د باقاعده یهودي پروتوکولز په نوم باندې یو کتاب دی زما سره شته، په هغې کې باقاعده دا لیکلي دي چې 100 کاله پورې دی کم کارونه کوي آینده دپاره منصوبی، نو هغه چې دی نو دی ولیکي د ځان سره. دغه چې د دیو کم پروتوکولز نو هغه چا د هغو چې دی نو لیک کړي دي او هغې خلکو ته ښودلي دي، نو په هغې کې دا خبرې باقاعده لیکلي دي. او دا اوس هم کېږي چې مسلمانان په خپلو کې چې دی نو په هغو کې اختلاف پیدا کړي، د دې دپاره چې کافر بېغمه او دغه مسلمانان لګي یو بل چې دی نو خرابوي، به دا پلان کې ډله ده او دا پلان کې ډله ده او دا پلان کې ډله ده. حالانکه الله تعالی فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمانانو تاسو د الله تعالی په دین باندې چې دی نو منګولې ولګوئ، تس نس کېږئ مه. حبل او رسی د الله تعالی داسې شی دی، دا قرآن کریم دی. نو چې کم خلق په دې قرآن کریم پسې منګولې لګوي او دا یې نیولي دا قرآن کریم او د دې نه عقیده یې زده کړي او د دې عمل یې چې دی نو زده کړی، دغه خلکو چې دی نو قرآن کریم هغه نیولی دی. اوس اختلاف په کوم ځای کې جوړیږي؟ اختلاف د دې نه جوړیږي چې یاره څوک د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو د هغې نه د اختلاف جوړ شي، نه. یا د یو کس یو عالم په بل چا پسې چې دی نو په یو داسې کس پسې چې په هغه باندې نوم د عالم پروتي خو کارونه چې کوم دی نو هغه ناروا کوي، خلک ګمراه کوي، په معمولی بانا او په معمولی طریقو باندې چې دی نو خلک ګمراه کوي. اوس حیران بشي په دې باندې چې خلک د دې خبرې دپاره هم اوس دلیلونه ګوري چې را عبدالقادر جیلاني صاحب نه مدد غوښتل چې دی نو دا جایز دی، د دې دپاره هم اوس لکه دلایل ګوري. عام مسلمان خو چونکې دومره علم نه لري نو هغه په دې وسوسو کې راشي، په دې شکوک او شبهاتو کې اخته شي، عقیده وله ګډه وډه کړي. و یاره ته چې کوم دی نو په دنیا کې یینې نه هر سړی د بل نه مدد اخلي، نو که موږ چېرته د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب نه مدد وغواړو نو دې کې څه دي؟ اوس حیران په دې و چې یاره دا شرک به بیا هېڅ شي چې الله تعالی فرمایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، که تاسو د دیو نه خپل دعاګانې ورته کوئ، مشکلات ترې غواړئ، نو ستاسو مشکلات ستاسو خبره نه اوري. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، که چېرته بالفرض واوري نو ستاسو دعا قبلولی نشي. او بیا الله تعالی فرمایي ویوم القیامت یکفرون بشرککم، د قیامت په ورځ به ستاسو د دې شرک نه چې دی نو هغې څه کوي؟ انکار کوي. اوس دقې دعا ته الله تعالی شرک ویلی دی او مولان د دې لپاره دلایل ګوري.
وسته به دا نه وي چېرې ته دا خبره کې نو ته اختلاف جوړې نه. الله تعالی فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. په تاسو کې یوه ډله هغه داسې پکار ده چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. لکه څنګه چې په یهودو کې باقاعده ډلې دي د دې دپاره چې هغه د مسلمانانو په ذهنونو کې د اسلام په باره کې شکونه او وسوسې اچوي. نو الله تعالی فرمایي په تاسو کې هم دي یوه ډله د علماو داسې وي چې هغوی د هغو دا شکونه او شبهات ختموي. امر بالمعروف دې ته ویل کېږي چې د اسلام د قرآن د صحابه کرامو د احادیثو په خلاف باندې کوم شکوک او شبهات دي چې ته راپاڅېږي او هغه ختم کړي. دا ښکاره خبره ده، دا د علماو کار دی. او الله تعالی بیا فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا. د هغه خلکو په شان ته نشئ چې هغوی په خپلو کې اختلاف پیدا کړی. علما کرام دا د 4مې سپارې آیتونه دي. هلته علما کرام ذکر کوي چې د دې نه معلومه شوه چې اختلاف دا نه دی چې څوک امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. دې د وجې نه اختلاف نه جوړیږي. اختلاف اله جوړیږي چې علما امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېږدي، نو څه خلک په داسې طرف لاړ، څه په داسې طرف لاړ، څه په بل طرف لاړ، نو اختلاف په امت کې راغلی. واعتصموا بحبل الله جميعا. الله وی زما په رسۍ باندې منګولې لګوئ. رسۍ د الله تعالی څه شی ده؟ د الله کتاب د حضرت علی رضی الله عنه خواله یو سړی راغلی ویل خبر نی پلانکي ځای کې خلک لګې دي او څه ګډې وډې وایي. هغه ویلې ښه ویلاو. نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې ما د نبی علیه السلام نه دا اورېدلي و چې فتنې به راځي. نو صحابه کرامو ته پوښتنه وکړو څنګه به تې بچ کېږو؟ نو نبی علیه السلام فرمایل چې 2 شیونه په تاسو کې پرېږدم، د الله کتاب چې هغه د الله رسۍ ده، هغه د الله رسۍ ده. لن تضلوا ما تمسکتم بهما. څو پورې چې تاسو په دې پسې چې دی نښتي وئ نو تاسو به چرته هم نه ګمراه کېږئ. بهرحال د فرعون دا کارو چې هغه به خلکو کې چې دی نو ډلې ډلې جوړولې د دې دپاره چې خپل حکومت پرې وکړم. بس دی دې جنګېږي په خپلو کې او زه به پرې حکومت کوم. نو خبره د دې ځینه لاړه چې اختلاف د دې نه پیدا کېږي. چېرې یو عالم دی د قرآن درس کوي یا دی چې دی نو هغه د یو منکر باندې رد کوي او خلک وایي چېرې ته اختلاف جوړې. دا که داسې ټول خاموشه کینو او څوک چې دی نو په دې ناروا کار باندې رد نه کوي نو دا به پته نه لګي دا دین به کم ځای ته ورسي. دا خو به ګډ وډ شي. دا خو لا اوس لږې ډلې دي، دا بیا نور هم پسې سیوا شي. نو د دې وجې نه امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېښستو باندې چې دی نو خبره ورانېږي. وجعل اهلها او ګرځولی اوسېدونکي د دې شیعان ډلې ډلې یستضعف طائفة منهم چې کمزورې کوله به یوه ډله د دی نه او بلې ډلې له به چې نو عزت ورکو، هغو له به په حکومت کې کارونه ورکو او ځینې به کمزوري کړه، په هغو باندې به خدمتونه کول. یذبحو علالول به ابناهم زامن د هغو ویستحیي دا 5م جرم ویستحیي او بې حیا کولی به نساءهم زنانه د هغو. انه یقینا دا فرعون کانه من المفسدین د فسادیانو نه.